حدیث من قل طعامه صح بطنه وصفا قلبه. کوم سړی روټۍ کام شي خېټه به صحیح میده به صحیح وي او زړه به صفو وي، زړه باندې به بوج نه وي، زړه به قدرت نه شي صفو وي. لا تقل بغیر فکر ولا تعمل بغیر تدبیر. دې فکر نه بغیر خبره ما کوه او د تدبیر نه بغیر یو کور ما کوه چې تدبیر دې ورته نه کړه ولا نه سوچ ته نه کړه. صبرک علی الاکتساب خیر من حاجتک الی الاصحاب. دې څه خپله بنې ګاټې په دې باندې ټینګ اوسې اگر چې تکلیف ورکړي دا ښه د دې نه خپل ملګرو ته یا کسونو ته خپل حاجتونه پیش کړئ یا ته ضرورتونه ښایي. لا تعد نفسك من الناس ما دام الغضب غالبا. هیڅ اوره پورې هغه ټیم نه ځون سړی ماش مره څه غصه در باندې غالب یاري خبرې کې غصه کیږي په آرام باندې خبره کول نشي سړی ځون ماش مره. قلب الاحمق فی فیه ولسان العاقل فی قلبه. هیڅ بیوقوف سړي زړه ژبې کې ورکیوي څنګه دومره کمزوري کومې په زړه رسی ډارې کې بیا پروالی ورشي تم کولی نشي غریب کمزور ډیر وي او چې کوم خيار سړی کنه د هغه ژبه زړه کې ورکی اول زړه ته خبره وړي څه کس د څنګه نه د غنابات ژبې ته پروایي نه دا پوي وي کنه بیوقوف سړی زړی کنټرول کې نه خلی کی ورکی ژبې کې ژبه چو صبر نه کنټرول کړي څه زړه دا دي تا ویر کړلو نه بیا خدا سیوای تا وای ژوند کې د ژبې مثال د یو چچوره قسم ته غلام د ستل شیطانو قسم ته مشوم د چونجای نه ډاک مشوم څنګه په کارور باندې نشي کې نستل د زړه خدا سي مثال د لکه بادشاه ست بادشاه غ تاویر کې خو طالبي بربني کې او نغه به جوړ کړي قرۃ القدم ټول ورځلې به وسره کوي او کلمان سړی څه ده د دې ولا ژبه چې سره زړه سره وي زړه کنټرول کیر کړي څه کله غلام دي چوپ کنټرول کی کنه هغه بیا تیری ویری نشي کول. خیر الناس من یسلم الناس من یده ولسانه. بهتر انسان هغه د خال کې ژبې او د لوز ضرر نه محفوظ وي چوته د ژبې ضرر رسول دا هم شته وړوک شای نه ده لکه څنګه په لوز باندې چوته ضرر رسي دی بدنه بقاعده بداله وخستل شي چوک د وټ کول چوک د نه پریګه د ستو موف کی یو لاخته دواله خو مخو د نه دی بدله خلی چوته څه قسم ته نقصان په لوس رسولې دا ته چوک نه موږي خيو ژبه د سیده سدی بنې چوک واسه پر ډېرې بدلی نه خلی خو دې ولا بدلی اخرت کې اکثر خال خلی کنه دنیا کې چوک نشي خستل ځکه بعد رات د چوب سیوی لغه سوره کې کوز دو خاصی خاچان سړای د دی په ساری وسوتویل خپل ژبه خچینای فرسا قیامت کې بوننی کې اصلي کو سیوا خبره د سیوا کړل بل سړي زړه ته اله درغونی لکیر اور کې وش ولا ان دی بنې خوشحالي ګامات ست تکړای دی بدنه اغه دنیا کې نیکه خستل شي اخرت کې دی دنیا باندې د ضروري سار شي ته بدلا ملو شي نه چوک انتقام واخلي. لسان الجاهل مالک له ولسان العاقل مملوک له. اس جاهل سړی ژبه څه ده بد شوی دی دغه جاهل د پاره او یو خيار سړی ژبه څه دغه سړی د پاره غلام وي جاهل سړی ژبه شی بد شو ګرځیدل د سړی او ته غریب غلام وي بس ژبه چلیږي د ته بيداری وته او خيار سړی ژبه کنټرول کی وسکله دوی وغوړی له کولويږي ور نشي کولویدال. خیر الكلام ما قل ودل ولم يتل فيمل فيمل. خا خبره اغه د څاغه لانډه وکي خودی مانی نه ډا کوي لګ غږیږي خود سي خبري کوي سمانی نه ډا کوي لا نوي او صدور ډیرانه وکي سړاونه تګشي یاونه شش سړی بالکل په تکلیف کې نه دوی خبرې لګي کوي خود سي خبرې کوي سمانا ورکی وي یو خود سي خډر تش پته کې رغا کې د ځونه خپالټ رډا کې څه پیداونه نه کی کنه سور کې مانس کې چزغې نه غوز دی مانس نه چزغې بس څه پیدا
یو سړی ټوله ورځې به ګرړېږي خبرې به کوي خو یوه داسې خبره ته میلو نه شي چې په زړه ونه خوشحال شي یا څه ونه پویه حاصله کړي یا ونه عقل حاصل کړي یا ونه سمج حاصل کړي یا د تجربه ونه زیاته شي یا آینده دپاره تو ته لیارې لیټ وګرځي رڼایي دیر کړي یا آینده دپاره تو ته ژوند ورسره آسون شي دي تجربې درته خیالي خواصې غږېږي څه پیدا ورکړي نه یې داسې خو ډېره ورځې داسې پټکې راوړه رونګ تش پټکې راوړه یې څه کوو ړنګو ټس پټکو بنې اصل دا نه خور کې نه شاید ماغه لګ راوړه خیر ده من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي هوښیارانې کوم سړی د نامناسبې خبرې کوي که نه دا به داسې خبرې وروړي زه خوان مې نه وي خوان بنې به نه شي پوی کوم سړی څه نامناسبې خبرې کوي څخو خبرې کوي نجواته خبرې څه دي ته به داسې خبرې کول شي څه په غېږونې بنې تېرې شي خوان به نه یې کوي داسې بر بنې لاګي لکه ازغای څه نوځي یا شوب له سړي غېږ ته نوځي ونه خوږېږي داسې د دې بنې خبرې تېرېږي د خبرو کې اثر ورکړي د کله نرمه خبره چاته کوي ډېره پسته غونې نوځي غېږونه بنې لکه مالوچ دي سر نه سړی خفه کېږي نه بلکې زیاتي خوشحالېږي مالوچ چاته غېږ کې وایي خوشحالېږي ځکه خرخ کوي غېږ څه ورور بیا نور وایي دومره سکون سړي ته میلاویږي که بیا همدغه خبره ترخه ده کړله ازغی غونې ببره خبره چاته وکړله چاته غېږ ته خرپله ویړه ببر کنه فورا نه لړه کېږي د شی ته د سخو ترخې خبرې چې دي نه درته سړی سترګې روبوسي در بنې صحة الجسم فی قلة الطعام و صحة الروح فی اجتناب الاثام دوی که ته خپل صحت غواړې څه برابر وي بیا کمې روټۍ کې یخه شویه درمیانه قسم ته او که بیا د غواړې روح ته همیشه خوشحال وي او خلک همدا خبره کوي چې زړه مو خوشحال نه ده نه زړه خوشحالۍ په دې کې یخې د په اجتناب الاثام ګناه نه ځان ساته ګناه مه کوه ژوند کې څومره ګناهونه وي روح به د په سکون وي که ته په تکلیف او درد کې اخته وي خو بیا به ته خوان میلویږي بیا به شي زړه به په آرام بني دماغ به په آرام بني که ډېر څه د سره نه وي که نه خو دینه خو بېغامه یې څه خدای شکر د آخرت خامخه ده که نه که دنیا هم برباده ده آخرت وله شی خامخه ده لکه یوه ځای کې سړي که توان بل ځای کې ګاټه یي بیا نه خفه کېږي چلو دې طرف ته خو ګاټه شته ورکړي که یو سړی د دې دنیا بنیا خراب شو او ګناهونه کوي روح یاد شه د مړ ده زړه یې مړ ده دماغ یې مړه دي ته به داسې نه یې لکه چې ته دا مسلمان ده او نه چا سره واسه پرې طبیعت لګېږي نیکو خلکو سره نو دې معنا دا چې دا ګناه کې به اخته وي که نه ځکه یې روح مړ شوه ده